زه خپل وطن ته ښه په خوشحالۍ او په روغ صحت باندې روان یم. دا باندې زه ویاړ کوم، فخر کوم چې خپل وطن ده او داسې نه چې زه بل ملک او یا وطن ته روان یم. زه په خپل وطن ته باید ویاړ وکړم او خوشحاله یم، ځکه افغانستان زما وطن ده او زما د پلار د نیکه ټاټوبی ده. زه باید خپل وطن ته لاړ شم او فخر او ویاړ په دې کوم چې زما کومه انرژي وه هغه ما په دې ملک او مسافرۍ کې تېره کړه. زه غواړم چې د ما آینده نسل زما بچي او د هر افغان بچي دا انرژي په خپل وطن کې مصرف کړي او په خپل کور کلي کې، ځکه چې دی به یو کوټه ځان ته جوړه کړي، یو ځای به جوړه کړي، ځمکه به آباده کړي، نو زندګي به دی هلته مستقله د اولادونو هلته به دی جوړه کړي. ځکه چې موږ پسې تګ راپسې ده، یو مرګ راپسې دی، یو تګ نني او که سبا وي، که سل کاله بعد او که کال بعد وي، تګ راپسې د هغې نه دا ښه ده چې یو قدم مخکې لاړ شو خپل ملک ته او په دې باندې زه ویاړم. نن روان یاستو افغانستان ته. بس دا مشکلات د 20 کاله دلته تېر کړي دي. 20 کاله پس روان یاستو، هلته نه مځکه لرو نه پوله پټی لرو. اوس به خدای د څخه منظور یې هغسې شپې ورځې به هلته تېروو. باقاعده ما دا درخواست د ټولو افغانیانو ته چې پاکستان کې څونه خلک اوسېږي، البته ټول راشي خپل ملک آباد کړو. دا چې بس زر زر خپل نومونه واخلي، بس خپل کار ختم شي. خاطر څخه خلکو 4 شپې 5 شپې دلته تېرېږي. ګرمي ډېره د خلکو ډېر مشکلات دي دلته، حیوانان مرضېږي. لږ دلته چې کار لږ سپیډ باندې وشي که نه ډېر به ښه وي. ما نوم بشیر دی، زه خپل وطن ته روان یم. خوشحال یم. اسلام آباد ګولډا شریف مچر کالوني کې پاتې کېدم. یو ورځ نه یو ورځ خو به هم ځان ځو که نه، خپل وطن دی، زه هلته